والشم دی وی بلا بل قوت هغه شم دی بل د حواسونه چې دی هغه شم دی شم چاته ویلی کیږي دی وی وهي قوت دا یو قوت دی مودعتن چې دا ایښودلی شوی دی فی الزائدتین پاغې دو زائدتینو کې هغه سوی غوښو کې النابتتین چې راپورته شوي دي ده او راټوکېدلي دي دا فی مقدم الدماغ په مقدم د چا کې د دماغو په مخ کې حصه کې چې دی راټوکېدلي دي ځکې الشبیهتین چې دا دواړه مشابه دي بحلمتی الثدی د سرونو د چا سره د سینو د سر سره مشابه دي سی وړې وړې ادراک کې انسان په دې سره الروائح د روائحو د بویونو خو په کومه طریقه باندې به طریق وصول الهواء په طریقې د وصول د هوا سره هغه هوا چې متکیفه شي بکیفیت الرائحه او دا بیا راورسیږي الی الخیشوم خیشوم ته چاته راورسیږي دا راورسیږي چاته خیشوم ته هغه سوري د پوزې ته نه مراد دی غیزې ته راورسیږي نو طالبه طریقې خو مخکې څو ذکر کړلې دوه د رارسېدو د یو شي چې هوا یو شی رارسوي نو څو طریقې وي دوه طریقې وي یا یې ډایرکټ همغه هوا رارسوي یا د یوې نه نقلیږي چاته بلې ته او د بلې نه بلې ته آخر دا چې تا ته راورسوي اوس دې ځي کې هم دقه خبره ده خو لیکن دا به ورسره دلته یاد کړي ګوره په دې ځي کې طالبه چې دی نزدېکت د ذرایحې دا ورته شرط دی نو چې څومره بیا نزدېکت ډېر وه هموږ نه طالبه څه شی وي هغه بوی سړی ښه حس کوي لکه مثلا دې مجلس کې یو سړی دی هغه عطر راواخیستل او عطر یې پورې کړل او ما ته دلته بوی راورسېده نو دا بوی د عطرو خو ما ته راورسېده خو سام زه پوهېږم چې هلکه دا پلانی عطر دی دا پلانی عطر دی دا پلانی عطر دی نو دا چې دا عطر اغیزې کې د ژبه راویستل او په ځان یې وسولول او هوا دلته ما ته رارسېږي نو طریقه د رارسېدو د هوا څه شی د دې بوی هماغه دوه شیان دي هلته محتقنه هوا موجوده ده د عطرو د غذان سره راواخلي بوی یا یې ډایرکټ راورسوي یا یو ته راورسوي یا بل ته نو که دا سړی څومره ما ته نږدې وه نو هموږ نه بوی په ښه کیفیت باندې رارسېږي او که کله دا رایحه چې هر شی لرې وي نو یا خو بیخي سړي باندې بوی لګېږي نه او یا که لګېږي نو څه شی کمزوری ولې ځکه دا بوی چې د غیزې نه تر دې ځای پوره رسېږي نو کم از کم لاره کې یو څه کې تللی تا ته راورسېږي نو ډېر کم پاتې وي نو دا شم د په دې طریقه باندې دا چې دی ادراک کوي والذوق والطالب ذوق دی وهي قوتنا او دا ذوق او قوت دی چې دا غوړولی شوی دی په العصب المفروش په هغه عصب او پلې باندې چې هغه غوړولی شوی دی علی جرم اللسان په چا باندې په مخ د ژبه باندې انسان په دې باندې ادراک د طعومو کوي خوندونه ادراک پې کوي دا څه شي خوند دی او څه شی نه دی خو بمخالطة الرطوبة اللعابیه انسان د دې ادراک کوي په مخالطت د چا سره رطوبت لعابیه دغه ادراک التي فی الفم چې هغه په چا کې ده خو دا ادراک چې کینو بالمطعوم چا سره دا ژبه نه ده که ستاسو پامې ګوره دا داسې زګه غوندې ده زګه دا زګه چې تاسو دا چې ضربین وي او تاسو یوې ژبې ته متوجه شئ سم ورته وګورئ د دې هر زیګ ځای لاندې دلته چې دی یو سوری دی دا لاړې په ژبه کې د کومې را پیدا شي خو هلته دننه سوري موجود دي نو هغه لاړې ته نه بیرون ته راوځي دې علی جرم اللسان د دې ژبه په مخ باندې خدای تعالی یو پله غوړولې ده نو که ته هر شی هلته واچئ مثلا ګوره دې واچوله په دې ژبه باندې نو هلته خو لاندې سوري و که نه هغې سوریو کې اوبه را پیدا شي دا اوبه د چا سره د دې بورې سره یو ځای شي نو چې څنګه یو ځای شوې نو هلته دا بوره حل شي خدای تعالی هلته یو طاقت په دې ژبه کې اچولی دی په دې پله باندې چې د دغې طاقت په وجه باندې انسان د دې طعم ادراک کوي لکه دا بوره ده دا تریخ دی دا خوږ دی دا تروش دی دا مختلفو نعمتونو نه چې خدای تعالی موږ او تاسې د خوندونو حصه من کړي دا د دې ژبې په واسطه باندې دا که دا شی نه وی خو بوس او ډوډۍ به درته یو شی وه طالبانو څه فرق وی نه کېده که خو سړی بوس نه خوري ترې نه کرکه کوي که نه په خوند یې نه پیایل که بې خونده شی دی ورکې کوي ورته او ډوډۍ چې د طالبانو هغه خپل خوند لري
اوبه خپل خوند لري، چای خپل خوند لري. دا مختلفو طعمونه چې انسان څه شی کوي حصه اخلي، نو دا د دغې قوت په واسطه باندې. خو په دې طعمو باندې چې دا د ژبې سره مثلا یو شی حل شه او د وپېژنده چې دا پلانی شی دی، دا خوږ دی، دا تروش دی، د ده چې په دې خوږوالي او د ده په دې تریخوالي او په تروشوالي وغیره باندې علم راغی، نو دا علم یې د چا په وجه راغلی؟ خو د ژبې په وجه باندې که نو دا ژبه یو سبب د علم شي. ذوق دا یو سبب د چا شي طالبه؟ بل چې دی وایي خاول لمس و بل لمس دی. لمس چې دی هي قوتون، دا یو قوت دی چې غوړولی شوی دی فی جمیع البدن، په ټول بدن کې. انسان په هغې باندې ادراک د حرارت او د برودت او د رطوبت او د یبوست کوي. ونحو ذلک عند التماس والاتصال، په هغې دوران کې چې کله تماس او اتصال د وجود د حصو د هغې شي سره راشي. دا قوت خدای تعالی په ټول وجود کې اچولی دی. طالبه ستا دا لاس دی، دې کې قوت د لمس دی، مخ دی قوت د لمس دی، پوزه د قدسې د وجود نور اندامونه، په دې کې قوت د چا پروت دی؟ د لمس پروت دی. نو دا هلته یو شی پروت دی، ته ورباندې لاس کېده، نو هلک وایي یخ دی. لاس ورباندې کېده وایي ګرم دی، لاس ورباندې کېده وایي زیږ دی، لاس کېده ورباندې وایي نرم دی. دغسې دا مخ کې هم دا طاقت شته، دا دې په لاس کې هم شته، دا دې په پښه کې هم دا طاقت شته. دا شیان تا ته را معلومیږي. دا د لمس قوت خدای تعالی په ټول وجود کې اچولی، نو د لمس د وجې نه ستا په ملموس باندې علم راځي، او دا علم د دې حیثیت نه چله یا څه شی دی؟ دا شی نرم دی او زیږ دی او پوست دی وغیره وغیره. نو په دې شیانو باندې چې ستا علم راځي، نو د هغې دپاره شرط طالبه څه شی دی؟ اتصال او تماس دی. څه شی دی؟ اتصال او تماس. په دې باندې پوه شئ، او چې اتصال او تماس نه وي نو ستا به علم په څه راشي؟ وبكل حاسة منها، دی وی په هرې حاسه باندې منها د دغې مذکورو حواسونه چې خدای تعالی انسان ته ورکړي دي، و اطلاع راځي ستا اطلعو علی ما وضعیت هي، اطلاع راځي د انسان په هغه څیز باندې چې وضع کړی شوي وي هي دغه حواس د دغې شي دپاره. د کوم شي دپاره چې حواس وضع کړی شوي دي، نو په همغې شي باندې ستا د دغې شیانو په واسطه باندې څه شی راځي؟ علم راځي. مثال ته وګورئ، تلک الحاسه، دا له زماوزیت هیه، نو دا ضمیر مرجع درته وښودله، له یعنې دغې شي لاره. لکه مثلا طالبه سترګه د چا دپاره وضع شوې وه؟ د دې دپاره چې ته به مشاهده د دې الوانو کوې، د ازواو به کوې، نو الله تعالی دا د دې دپاره وضع کړې، نو ته په دې شي سترګو باندې ادراک د دغې شي کوې. ژبه خدای تعالی دې دپاره وضع کړې چې ته به په دې باندې ادراک د مذوقاتو کوې. صحیح شوه؟ د وجود نور اندامونه لمس خدای تعالی دې دپاره وضع کړي چې ته به ادراک د ملموساتو کوې ورباندې. دغه رنګې پوزه خدای تعالی دې دپاره وضع کړې چې ته به ادراک ورباندې د روایحو کوې وغیره وغیره. څه معنی؟ یعنی ان الله تعالی، الله تعالی پیدا کړي کل من تلک الحواس، هر واحد د دغې حواسونه د څه شي دپاره؟ لادراک اشیاء مخصوصه، دپاره د ادراک د اشیاء مخصوصه، لکه سمع د اصواتو دپاره، ذوق د طعومو دپاره، شم د روایحو دپاره. لا یدرک بها ما یدرک بحاسة اخرى، په دې سره ادراک نشي کولی په یوې باندې چې په کم ادراک د وجې د چا نه کېږي؟ د حاسې اخرى نه کېږي. خو علی العموم قید نه ذکر کوو ښه، ځکه بعضې پکې چې هغه ادراک کېږي که نو اوس طالبه ژبه ده، خو د مذوقاتو ادراک هم کېږي، خو خدای تعالی پکې قوه د لمس هم ایښې ده، په دې کې دا شی شته، دې کې ټولې دي. لاس دی طالبه خدای تعالی پکې قوت د چا ایښی دی؟ د لمس ایښی دی وغیره. غوږ دی ته په یو خبره اورې وغیره. نو او دا نور چې کوم دي چې خاصتا خدای تعالی د یو شي دپاره وضع کړي دي، نو په هغې باندې ادراک د مقه شي کېږي، د نورو شیانو ادراکات په هغې باندې نه کېږي. پوه شوئ؟ نو دا خو خبره روانه ده علی سبیل جری العادت. عادت ته خدای تعالی په دې دی چې سترګه به خپل ادراک کوي، پوزه به خپل ادراک کوي، لاس به خپل ادراک کوي، غوږ او ژبه به څه شی کوي؟ خپل ادراک کوي. اوس دا خبره چې ممکنه ده که نه ده چې په پوزه باندې ادراک د غوږ وشي، یا په غوږ باندې ادراک د چه وشي؟ د پوزې د ادراک وشي وغیره. نو دی درته وایي اما انه هل یجوز ذلک، آیا دا جایزه ده که نه؟ جواز دلته په معنا د امکان سره ممکنه ده که نه چې یو طاقت د بل طاقت په ځای باندې کار وکړي؟ نو ففیه خلاف بین العلماء، د علماو پکې اختلاف دی، څوک کوی ټیک ده او څوک کوی کېږي او څوک کوی نه کېږي. هو الحق الجواز، حق څه شی ده؟ حق جواز. حق دا ده چې د یو قوت سره د بل قوت به د بل شي مدرکات د هغې درک کولی شي. وجه د هغې څه ده؟ لکه پاس نه مې درته صفا خبره وکړله، لما ان ذلک بمحض خلق الله تعالی من غیر تاثیر للحواس. وجه دا ده چې دا پاس څومره شیان ذکر شول، نو دا محض په خلق د الله تعالی سره و، نو په دې کې د حواسو څه شی نه وه؟ ادراک
د حواسو ادراک خو څه شی پکې نشته، تاثیر پکې نشته، بلکې سترګه چې لیدل کوي نو دا به خلق الله کوي. لاس لمس وغیره قوت حاصلې دا به خلق الله کوي. پوزه چې کوم ادراک کوي دا به خلق الله کوي. ژبه چې کوم ادراک کوي نو دا به خلق الله کوي. نو چې تاثیر حواسو لره پکې نشته دی نو فلا یمتنعون، من نه ده دا خبره چې الله تعالی پیدا کړي عقیب صرف الباصره ادراک الاصوات. همغه ذات په دې قادر دی چې کوم ذات په سترګو کې طاقت د لیدو اچولی دی نو همغه ذات په سترګو کې طاقت د اورېدو هم اچوی شي. په غوږ کې درته طاقت د اورېدو اچوی شي نو همغه ذات په دې قادر دی طالبه چې په غوږ کې د ادراک ته چا واچوي. خو عادت په دې جاري نه دی نو به خلاف العادت قیسې وي. خو دا کم تقسیم او نقشه چې درته خدای تعالی جوړه کړې ده که نه نو بس دی ډېره مناسبه درته جوړه کړې ده. هر یو اندام دی درته بیل بیل مناسب جوړ کړی دی او ښې درته جوړ کړی او په هر یو کې ښایسته ښایسته ګټې دي او الله تعالی خپل خپل انتظامات ورته کړي. ګوره ژبه څومره قیمتي اندام دی، دا یې درته پټه ساتلې ده طالبه په خوله کې چې دا درنه ضایع نه شي. غاښونه دي قیمتي اندامونه دي، دی درته ساتلی چې دا درنه ضایع نه شي. ګوره دا غوږ یو ډېر باریکه قوت دی، دا که بیرون پروت دی هر چا پورې ګوته سولولی په دې پله باندې نو په دې کې به څه پاتې وي. هم دې دننه یې درته هغه پله ایښې ده، بیرون یې ورته سوری کړی، سوري کې دننه بیا ویښتان راشنه کړي دي او دا ویښتان که کله بیرون نه هوا موا راشي په دې ویښتانو کې دننه بنده شي په اسانۍ سره نه شي تللی. پوز یې درته پیدا کړی نو دا ادراک خو دلته نه دی که نه دی پوزه کې. مونږ ویلي چې ادراک هغلته دی، مقدم د دماغو کې دوه پلې دي، دا قوت خدای تعالی هلته اچولی دی، ادراک هغه کوي او دا پوزه ته وګوره څومره یې درته پې ښایست برابر کړی، بل هغه قوت درته هلته ساتي چې ګوره دا ضایع نه شي. دلته پوزه موجوده ده، سوری دو سوري دي غټ غټ، بیا په دې کې هم ویښتان دي. دا ویښتان هم خدای تعالی هسې نه دي پیدا کړي. کله انسان هوا دوړې سره مخامخ شي، تیزه هوا راشي نو دلته مخې ته ویښتان موجود دي، دوړې راشي مخې ته څه شی موجود دي طالبه؟ دا ویښتان موجود دی. هغه دوړه ځان سره راایساره کړي د دې دپاره چې دننه هغې قیمتي طاقت ته نه څه شی شي بچ پاتې شي. سترګې درته پیدا کړي نو داسې نه دي پیدا کړي، دی هم درته په عجیبه تناسب پیدا کړي او د تناسب کیفیت یې دغه دی. ګوره سترګې دي قیمتي اندام دی. دا چې تاسو کله لیبارټرۍ کې وګورئ سترګې چې دی کې خدای تعالی څومره شعاوې پیدا کړي، عجیبه کار ده. ډېری ډاکټران ساینسدانان د همدغې سترګو د انسان د وجود د ادراکاتو د وجو نه ایمانونه راوړي دي او مسلمانان چې وي چې بنده په دې قادر نه دی چې داسې شیان پیدا کړي. دې کې دننه خدای تعالی د خپلې شعاوې درته کړي، بیا څه عجیبه انتظام درته کړی. ګوره سترګو د پاسې ګوره څومره ښایسته پوښ ورته پیدا کړی، دا پکې پټي محفوظي، د هغې د پاسې درته باڼه پیدا کړي دي. لکه کله کله ګورې مخامخ نو دغه دی باڼه شته دی، که یو شی راځي نو ستا سترګې ته به ډایرکټ نه پرېوځي، د سترګې ساتنه درته کوي، باڼه کته ځي راځي، دوړې موړې هر شی چې دی ورکوي. د پاسې درته وریځې پیدا کړي دي طالبه. داسې عجیبه نظام دی د خدای تعالی، ډېر رازونه پکې دي، ښکلی هم درته په وروځو برابره کړې ده. خو غټ کمال یې پکې دا اچولی چې بره نه کله انسان خولي وي نو که دا وروځې نه وی طالبه خو دا خولي ډایرکټ سترګې ته راتلې که نه نو بیا به په سترګو کې هر وخت د سترګې سرې وي مشکلات به. پاسې وریځې درته پیدا کړي، بره نه خولې راشي، دلته په دې وریځو کې ونښلي نو چې ونښلي انسان دا متوجه شي خولې بېرته پاکې کړي، بیا ترېنه سترګې محفوظې پاتې شي. سترګې بیا درته پیدا کړي طالبه چې یو قوتي کې پیدا کړي دي. ګوره ها ډایرکټ بل ځای کې درته نه دي پیدا کړي. دا سترګې که دې اوس د تندي کې وایي څه دی خیال دی که نه طالبه؟ د ټکټر وي که نه هر وخت یې شیشه ماتوي، جنګېدلی دا موټر وګورئ که نه چېرته وجنګېږي نو اولې لیټ ماتي مخامخ چې ولګي. تا ته دا پیدا کړي تندي کې نه دي، دلته دي ګوره کنده کې درته پیدا کړي. قیمتي اندام دی، که یو شی د بیرون نه راځي که پته لګېږي نو که دلته ولګېده نو په اسانۍ سره چې تر څو یې درته هډوکې نه مات کړی نو سترګې ته دې ضرر نه رسېږي. په دې درته دا سترګې پاسي. بس هر کار کې د خدای تعالی خپل خپل لاس دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دی. ښایسته انداز کې خدای تعالی انسان پیدا کړی او ښایسته وجود یې ورکړی دی او ښایسته صحت یې ورته ورکړی دی او ښایسته اندامونه یې ورته ورکړي، تناسب د اعضاو یې ورته ورکړی. نو الله په دې هم قادر و چې دا ادراکات په نورو کې پیدا کړي، خو بس دا عادت یې په دې نه دی جاري. فإن قیل الیست الذائقة، ولکه تا وایي پاس متن کې ویلي چې دا هر یو طاقت، دا اعتراض تاسو ته ما جواب وکړو، اوس دلته وګورئ وایي چې هر یو طاقت څه شی کوي؟ هر یو حاسه د هغې شي ادراک کوي چې د کوم شي دپاره وضع کړی شوی دی او د بل شي ادراک نه کوي. نو معترض وی ته وګوره الیست الذائقة، ولې ذایقه نه ده چې په دې سره ادراک د حلاوت د شي کېږي او د حرارت د شي هم ورسره کېږي معاً. نو حلاوت د خپل ادراک دی، دا د مذوقاتو سره تعلق لري او د حرارت تعلق طالبه د لمس سره دی. د چا سره تعلق لري؟ خوله کې یو شی واچوه نو دوه کارونه به معلومېږي. یو به دا معلومه کړي چې خوږ دی که تریخ دی او که تروش دی، او بل به دا معلومه کړي چې یخ دی که ګرم. نو دا یخ او ګرم هغه څه چې تعلق یې د چا سره او د لمس سره او دا دې طرف ته خوږوالی او تریخوالی د هغه څه دی چې تعلق یې د چا سره دی؟
نو ته څنګه وایې چې یو حاسه د بل شي ادراک نشي کولی نو قلنا دی وي زه جواب کوم لا بل الحلاوت حلاوت ادراک چې دی په ذوق سره کېږي او حرارت په لمس سره کېږي الموجود فی الفم واللسان چې هغه موجود دی په چا کې په ژبه یعنې په دې کې خدای تعالی دوه طاقته دا معنا چې دا یو طاقت ادراک دواړو شیانو کوي یعنی په ژبه کې هم طالبه څه شی شته وایي لمس شته دی قوه لامسه پکې خدای تعالی اچولی او هم پکې څه شی دی په دې وجه نو ذایقې باندې د خپل شي ادراک کوي او په لامسه باندې د خپل شي ادراک کوي